من يرزقكم من السماء والارض. قل ویو پیغمبره من يرزقكم سوک دی چې رزق درکوي تاسو ته من السماء د اسمان نه والارض او د ځمکې نه. ام من یملک السماء ام او یا من سوک دی یملک السماء چې واکدار دی مالک دی د غوږونو والابصار او د سترګو. ومن یخرج الحی او څوک دی چې راوباسي ژوندی من المیت د مړي نه ویخرج المیت او راوباسي مړی من الحی د ژوندي نه. ومن یدبر الامر او څوک دی چې تدبیر کوي د ټولو کارونو. فسیقولون الله نو زر دی چې وبوایي دی الله تعالی. فقل پس وایه پیغمبره افلا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه. فذلکم الله پس دې صفتونو والا الله تعالی ربکم دې صفتونو والا الله تعالی ربکم رب دې ستاسو الحق حق. فماذا بعد الحق پس نشته دی پس د حق نه الا الضلال مگر گمراهی ده. فانا تصرفون پس کم طرف ته تاسو اړولی کیږئ. کذالک دغه رنګې حقت ثابته شوې ده کلمت ربک فیصله د رب ستا علی الذین پاک کسانو باندې فسقو چې نافرمانی کړې ده انهم چې یقینا دی لا یؤمنون ایمان نه راوړي. قل پیغمبره هل من شرکایکم آیا شته دی د شریکانو ستاسو نه من هغه څوک یبدأ الخلق چې اول ځل به پیدا کی مخلوق لره ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کی دی لره. قل او پیغمبره الله الله تعالی یبدأ الخلق اول ځل پیدا کوي مخلوق ثم یعیده بیا دوباره به پیدا کوي دی لره. فانا توفکون پس کم طرف ته اړولی کیږي تاسو. قل او پیغمبره هل من شرکایکم آیشته دی شریکانو ستاسو نه من هغه څوک یهدي چې رسول کوي للحق حق ته. قل او پیغمبره الله الله تعالی یهدي رسول کوي للحق حق ته. افمن یهدي آیا پس هغه څوک چې رسول کوي للحق حق ته حق ډیر حقدار دی اند دې خبرې یتبع چې تابعداري وکړی شي د هغه. اما لا یهدي یا هغه څوک چې هغه رسول نشي کولی الا ان یهدا. اما لا یهدي امن لا یهتدي یا هغه څوک چې هغه لاره نشي موندلی الا مگر ان یهدا دا چې لاره وښودلی شي هغه ته. فما لکم پس څه وشو تاسو لره کیف تحکمون څرنګې فیصله کوئ تاسو. وما یتبع تابعداري نه کوي اکثرهم زیاده دینا الا ظنا مگر د ګمان. ان الظن یقینا ګمان لا یغني من الحق فایده نشي ورکولی من الحق د حق په مقابله کې شیئا څه شی. ان الله یقینا الله تعالی علیم پوهه دی بما په هغه څه باندې یفعلون چې دوی کوي. وما کان هذا القرآن او نه دی دا قرآن کریم ان یفترا دا چې جوړ کړی شي دا چې د ځان نه جوړ کړی شي من دون الله سوا د الله تعالی نه. ولکن تصدیق الذي لیکن تصدیق دی رښتینوالی دی الذي د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د دین او تفصیل الکتاب او تفصیل د حکمونو دی چې هغه لیکلی شوي دي. لا ریب فیه هیڅ شک نشته دی په دې کې من رب العالمین د طرفه د پالونکي د مخلوقاتو نه دی. ام یقولون آیا وایي دا خلک افتراه چې د ځانه جوړ کړی دی پیغمبر دا قرآن کریم. قل ویوه پیغمبره فأتو پس راوړئ تاسو بصورت یو صورت مثله په شان د دی ودعو او راوغواړئ تاسو من هغه چا لره استطعتم چې طاقت استاسو من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینی وئ. بل کذبو بلکې دی د دروغو نسبت کوي بما هغه څه ته لم یحیطو چې نه دی راګیر کړی دی بعلمه علم د هغې. ولما یأتهم او لا نه دی راغلی هغو ته تأویله ولما یأتهم او لا نه دی راغلی دی ته تأویله انجام د هغې. کذالک دغه رنګې کذب الذین د دروغو نسبت کړی وه کسانو من قبلهم چې مخکې د دی نه. فانظر پس وګوره کیف کان څرنګې شو عاقبت الظالمین انجام د ظالمانو. ومنهم او ځینې د دی نه من هغه څوک دی یؤمنو به چې ایمان راوړي په دې باندې. ومنهم او ځینې د دی نه من هغه څوک دی لا یؤمنو به چې ایمان نه راوړي په دې باندې. وربک او رب ستا اعلمو ډېر ښه پوهه دی بالمفسدین په فسادیانو باندې. کذبوک او که چېرته دی د دروغو نسبت وکړي تا ته فقل پس ووایه پیغمبره لی زما دپاره دی عملي لی زما دپاره ده عملي بدله د عمل زما ولکم او ستاسو دپاره ده عملکم بدله د عمل ستاسو. انتم تاسو بریئونه بیزاره وی مما د هغه څه نه اعملو چې زه کوم و انا او زه بریئون بیزاره یم مما د هغه څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ. ومنهم او ځینې د دی نه من هغه څوک دي یستمعونه چې غوږ دي الیک تا ته. افا انت آیا پس ته تسمعو اوري الصم اورولی شي. افا انت آیا پس ته تسمعو اورول کوی شي الصم کڼو ته ولو کانو لا یعقلون اگر چې وي هغوی چې د عقل نه کار نه اخلي.
ومنهم او ځنې د دوی نه من هغه څوک دي ینظرو چې ګوري الیک تا ته افانت آیا پس ته تهدي لاره ښودلی شي العمي ړندو ته ولو کانو لا یبصرون اگر کاغی څه نه ویني ان الله یقینا الله تعالی لا یظلم الناس ظلم نه کوي په هیڅ چا باندې شیئا څه شی ولکن الناس لیکن خلق انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي و یوم په هغه ورځ باندې یحشرهم چې راجمع به کړي دی لره الله تعالی کأن لم یلبثو گویا که دی وخت نه تیر کړی په دنیا کې الا ساعتا مگر یو ساعت من النهار د ورځې نه یتعارفون بینهم پیژني به دی یو بل لره بینهم په منځ خپل کې قد خسر الذین خامخا په تحقیق سره خامخا تاواني شوي دي الذین هغه کسان کذبوا چې د دروغو نسبت یې کړی بلقاء الله ملاقات د الله تعالی ته وما کانوا او نو هغوی مهتدین روان په سمه لار واما نرینک او که چېرته وښیو موږ تا ته بعضې هغه عذاب نعیدهم چې موږ یې وعده کوو د دی سره او نتوفینک یا وفات کو موږ تا لره فالینا پس خاص موږ ته مرجعهم واپسې د دی ده ثم الله بیا الله تعالی شهید ګواه دی علی ما په څه باندې یفعلون چې دی کوي ولکل امت او د پاره د هر یو پیغمبر رسول ولکل امت او د پاره د هر یو امت رسول یو پیغمبر دی فاذا جاء پس کله چې راشي رسولهم پیغمبر د هغو قضیه بینهم نو فیصله به وکړی شي په میند د هغو کې بالقسط په انصاف سره او یا د رسول نه مراد چې دی نو استازی وهم په دې باندې لا یظلمون ظلم به ونه کړی شي ویقولون او وایي دی متی هذا الوعد کله به دا وعده ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې وئ قل پیغمبره لا املکو زه واکدار نیولی نفسي د خپل ځان دپاره ضرا د ضرر ولا نفعا او نه څه فایدې الا مگر ما هغه شاء الله چې وغواړي الله تعالی لکل امت د پاره د هر یو امت اجل نیټه ده اذا جاء کله چې راشي اجلهم نیټه د هغو فلا یستاخرون پس نه به وروسته کېږي هغې ساعتا یو ساعت ولا یستقدمون او نه به مخکې کېږي قل پیغمبره ارایتم خبر راکړئ تاسو ماته ان اتاکم که چېرته راشي په تاسو باندې عذابه عذاب د الله تعالی بیاتا د شپې او نهارا یا د ورځې ماذا یستعجلو ماذا نو څه تدبیر دی یستعجلو چې جلتی به وکړي منه په هغې سره المجرمون عذاب المجرمون جرم کوونکي ماذا څه تدبیر دی یستعجلو چې جلدی به وکړي منه په هغې سره د عذاب نه المجرمون مجرمان یعنی کم تدبیر ده چې دی به په هغې سره د عذاب نه بچي ثم آیا بیا اذا ما وقع کله چې واقع شي آیا بیا کله چې واقع شي آمنتم نو تاسو به ایمان راوړئ ثم آیا بیا اذا ما وقع کله چې واقع شي د عذاب آمنتم به نو تاسو به ایمان راوړئ په دې باندې الآن آیا وس تاسو ایمان راوړئ آیا وس تاسو ایمان راوړئ وقد کنتم او حال دا دی چې وایي تاسو به دې عذاب باندې تستعجلون په دې عذاب سره تستعجلون تلوار کوونکي جلتی کوونکي چې د دې مطالبه هم کوله چې زر راشي نو اوس رالی اوس ایمان راوړئ ثم قیله بیا به وویلی شي للذین هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی ذوقو وڅکئ تاسو عذاب الخلد عذاب د همیشګرۍ هل تجزونه بدله نشي درکړی کېدی تاسو ته مگر الا مگر بما دغه څه کنتم تکسبون چې تاسو کول ویستنبئونک او تپوس کوي پیغمبره د ستانه احق هو چې آیا حق دی د عذاب د قیامت قل پیغمبره ای او وربي او قسم می دی پر رب باندې انه چې یقینا د حق خامخا حق دی وما انتم او نبی وي تاسو وما انتم او نه وي تاسو بمعجزین کمزوري کوونکي الله تعالی لره ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به ولو ان او کچرتا شی لكل نفس د پاره د هر هغه نفس ظلمت چې ظلم یې کړی ما هغه څه ولشي فی الارض چې په ځمکه کې دي یعنې دا ټول د هغه شي چې کوم څه په ځمکه کې دي لافتدت به نو خامخا دا به ځان خلاص کی به په هغې سره خامخا بدله به ورکړي دا به هغې لره یعنې ځان د طرف نه به هغه په فدیه کې ورکړي لافتدت به نو خامخا ځان به خلاصولو غواړي به په هغې سره خو دغه به الله قبول نه کړي واسر الندامت او پټه به کیدی پښیمانتیا لره لما رأوا العذاب
کله چې دوی ویني عذاب لره وقضیه بینهم او فیصله به وکړی شي په منځ د دوی کې بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون په دې باندې به ظلم ونه کړی شي الا خبردار ان لله یقینا خاص د الله تعالی لپاره دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي الا خبردار ان وعد الله یقینا وعد د الله تعالی حق ده ولكن اکثرهم لیکن زیاد د دین لا يعلمون نه پوهیږي هو د یحیی هو د الله تعالی یحیی را ژوندي کول کوي و یمیت مړه کول کوي و الیه او خاص د الله تعالی ته ترجعون واپس بکړه شي تاسو یا ایها الناس ای خلقو قد جاءتکم خامخا راغلی تاسو ته موعظه نصیحت من ربکم د طرفه د رب تاسو نه و شفاء او شفاء لما د هغه څه فی الصدور چې په سینو کې دي هغه مرضونه چې په سینو کې دي د عقیدې وهدن او هدایت دی ورحمت او رحمت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو قل وایا پیغمبر بفضل الله د الله تعالی په فضل سره و برحمته او پر رحمت داغه فبذلک پس بدغه باندې فلیفرحوا پس خوشحالی دی وکړي دی هو دا خیر ډیر غوره دی مما دا سنا یجمعون چې را خلک را جمع کوي قل یا پیغمبر ارایتم خبر را کوي ماته خبر را کوي تاسو ما د هغه څه په باره کې انزل الله چې را لیکلی دی الله تعالی لکم تاسو د پاره من رزق د رزقنا فجعلتم نو ګرځوي تاسو منو دا غینا حراما حرام و حلالا او حلال یعنی زنم د ځان نه حرام کړي زنم حلال کړي قل او پیغمبر الله آیا الله تعالی اذن لكم اجازت کړی تاسو ته اعمال الله یا په الله تعالی باندې تفترون تاسو دروغ جوړوي وما ظن الذين او څه د ګمان دا کسانو یفترون چې هغه جوړي علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ یوم القیامت په ورځ د قیامت یوم القیامت مفعول فیه د لپاره د فعل مقدر یعنی څه د ګمان دا کسانو یفترون چې هغه جوړي علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ یعنی ما یفعل بهم یوم القیامه د دې څه ګمان چې په دې باندې څه وکړي شي د قیامت پر ورځ باندې ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل خامخ د مهرباني والدی علی الناس په خلق باندې ولکن اکثرهم لیکن زیاد د دین لا یشکرون شکر نو باسی وما تکونو او نکیږي ته فی شأن په هیڅ حالت کې وما تتلو او نلولی ته منه د طرف د الله تعالی نه من قرآن څه قرآن ولا تعملون او نه کوي تاسو من عمل څه عمل الا كنا مگر یو منګه علیکم پاغي باندې پتا سو باندې شهودن گواه حاضر اذ تفیزون کله چې تاسو داخليږي فيه پاغي کې کله چې تاسو شروع کوي په دغه کار کې وما يعزب او نه پټیږي عن ربک استا د ربنا من مثقال ذره په اندازه د یوې ذرې باندې فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې ولا اصغر او نه وړوکې من ذلک د دینا ولا اکبر او نه لوی الا فی کتاب مبین مگر په کتاب واضح کې دی یعنی د الله په علم کې الا خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله تعالی لا خوف نبی سیر علیهم پاغو باندې ولا هم یحزنون او نه باغی غمجن کیږي الذین دی هغه کسان دی امنو چې ایمان راوړی دی وکانو یتقون او دی چې ځان بچ کړي د هرې ګناه نه لهم البشرا د دیو د پاره به زیره فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې وفي الاخرته او په آخرت کې لا تبدیل نشته دی بدلیدل لکلمات الله د پاره د کلمو د الله تعالی ذالک هو الفوز العظیم دغه د کامیابی لویا ولا يحزنك او غمجن دین کی پیغمبر تعالی را قولهم خبر د دی وینا د دی ان العزه یقینا عزت لله خاص د الله تعالی د پاره د جميعا ټول هو السميع د الله تعالی اوریدونکې د العلیم پوهه ذات دی الا خبردار ان لله یقینا خاص د الله تعالی د پاره دی من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي ومن هغه څوک فی الارض چې په ځمکه کې دي وما يتبع الذين او تابعداري نه کوي هغه کسان يدعون چې رابلي من دون الله سوا د الله تعالی نه شرکاء شریکانو لرا يتبعون دی تابعداري نه کوي الا ظن مگر د ګمان و انهم او ندي دی الا يخرسون مگر اٹکل کوونکی هو الذي د الله تعالی غزاد دی جعل چې ګرځولې د لکم تاسو د پاره الليل شپه لتسكنوا د دې لپاره چې تاسو آرام حاصل کیفی پاغي کې والنهار او ګرځولې د ورځ مبصرن درنا والا ان فی ذلک یقین په دغه کې لآیات خامخانه کې د قدرت د الله تعالی دی لقوم د پاره د قوم یسمعون چې هغه اوري
قالوا وای دی اتخذ الله نیولې د الله تعالی ولدا نائب سبحانه پاک دی د الله تعالی د نائب نه هو الغنی دغه الله تعالی هو الغنی دغه الله تعالی دی بے پروا له خاص دغه د پاره دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي ان عندکم نشته دی ان عندکم نشته دی ستاسو سره من سلطان څه دلیل بهذا په دې خبره باندې اتقولون تاسو وی علی الله په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ قل وی پیغمبره ان الذین یقینا کسان یفترون چې ځان نه جوړوي علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ لا یفلحون کامیابیږي متاع څه ده فی الدنیا په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا خاص ماته واپسی د دی ده ثم نذیقهم العذاب الشدید بیا به وڅکو موږ په دیو باندې عذاب سخت بما کانوا یکفرون په سبب دا چې دوی کفر کوو